خرابېږي په څه باندې؟ ټولو نه اول چې مونږ تاسو ته پته ولګي چې ما او تا یا حفاظت وکړو. اول نمبر چې زما او ستا ایمان خرابېږي، دا خرابېږي په غلطو عقایدو باندې. دا یاد ساتئ. ګورئ زه سوال درته کوم، پلانکی دا وایي او ډینګی دا وایي او پلانکی دا ووي او زما پلانکی عالم سره محبت دی، د هغه عقیده چې ده دا زما عقیده ده، هغه خطا کېدی نشي. مونږ ستاسو چې څنګه احساسات دي هغه ټول عمر په حق باندې دی، هغه چې خبره کوي هغه د حق خبره کوي، دا د ستا خبرې غلطې دي ټولې. دا یاد ساتئ. مونږ دپاره معیار یو عالم دین نه دی، دا یاد ساتئ. یا مونږ دپاره معیار یو واعظ یو خطیب نه دی، دا یاد لرئ. مونږ دپاره معیار قرآن او حدیث دی، دا یاد ساتئ. مونږ دپاره معیار اجماع د امت ته، اجماع د صحابو ده رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. زمونږ دپاره دا معیار دی. هر چا خبره اورئ، هر چا خبره، خو چې قرآن او د حدیث مطابقي او د اجماع د امت مطابقي هغه زمونږ عقیده ده. تلو به یې مونږ په قرآن باندې، تلو به یې مونږ په حدیث باندې، تلو به یې مونږ د صحابو او د امت په اجماع باندې چې هغه مبارکان په څه شي باندې راجمع شوي دي، هغوی څه شي ته صحیح ویلي دي، حضور مبارک څه شي ته صحیح ویلي دي، قرآن څه شي ته صحیح ویلي دي، رب او رسول مبارک څه شي ته صحیح ویلي دي. دا زمونږ دپاره معیار دی. که هر څوک اخلق څه وایي من کانا او حیثو کانا، که هر څوک وي هر چرته وي او هغه یو خبره د قرآن او د حدیث او د اجماع د امت د هغه برابري، هغه زمونږ ایمان هم دی، هغه زمونږ اسلام هم دی، هغه زمونږ عقیده هم ده. دا صلاحیت ځان کې پیدا کړي. اوس که هغه زه کومه بېشک ما سره په دې خبرو باندې اتفاق کوئ، که هغه بل څوک کوي هغه کس سره هم تاسو په هغې خبرو باندې اتفاق کوئ. هغه که د مشرق دی او هغه که د مغرب دی، خو چې خبره کوي د قرآن مطابق کا، چې خبره کا د حدیث مطابق کا، چې خبره کا د اجماع د امت او د صحابه او د اهل بیت علیهم السلام د هغې مطابق خبره کا، دا عقیدم صحیح ده، دا موقف هم صحیح دی، دا قرآن هم صحیح دی، دا حدیث هم صحیح دی، او دا زما او ستا دپاره عالم هم صحیح دی او مفتی صاحب هم صحیح دی، خطیب صاحب هم صحیح دی او واعظ صاحب هم صحیح دی او عام هم صحیح دی او خاص هم صحیح دی. غلطو عقایدو نه به ځان ساتئ. اوس غلطه عقیده څه شي ته ویل کېږي؟ ما ورته خو پېژنو نه چې د قرآن خلافي، دا عقیده غلطه ده. چې د حدیث خلافي، دا عقیده غلطه ده. چې د اجماع د امت او د اجماع د صحابو او د اهل بیت علیهم السلام و رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، دا د هغوی خلافي. دا د زمونږ او د ستاسو مذاهب چې کوم دي اربعه فقهای کرام فقهي مسله ده، دا د هغې خلافي. دا ټول دا یاد لرئ. دا خبره هیڅکله په حق باندې نشي کېدی چې چا دا عقیده ده چې د قرآن خلاف ده، د حدیث خلاف ده، د اجماع د امت خلاف ده. که دا په نن زمانه کې هر څوک که دا یاد لرئ، هغه په اردو کې څه وایي چې دغه عقیده هم جوتی کې نوک پہ رکھتے ہیں. دا تاسو ته پته یې ګوره مونږ ورسره موافق نه یو په دې کې. بالکل د دې په سختۍ باندې مونږ غنده نه کړو او بالکل د دغې عقیدې مونږ خلاف یو چې الله جل جلاله تا ته یو عقیده نه ده ښولې، رسول کریم آقا علیه السلام تا ته نه ده ښولې، صحابه کرامو نه تا نه ده زده کړې، زما او ستا اهل بیت علیهم السلام نه نه ده زده کړې، زما او ستا مجتهدین او فقهای کرامو نه نه ده زده کړې، هغه هیڅکله د اسلام په مطابق نشي کېدی. نو ټولو نه اوله خبره دا ده چې ایمان خرابېږي او اسلام خرابېږي، دا په غلطو عقایدو باندې خرابېږي. دې نه به مونږ او تاسو ځان ساتو. برای کرم د هر یو شی ځان نه دین او اسلام ته مو منسوب کوئ چې دا دین کار دی یا دا د اسلام کار دی. ته چې کوي خپل ځان پورې تړه چې د دین او د اسلام کار نه وي. په نره باندې هغې ته غلط وایه، په دلیل باندې هغې ته غلط وایه، په هغې کې هېڅ ججک ته مه محسوسوه. کوم شی چې غلط دی هغه غلط دی، کوم شی چې عقیده نه ده هغه عقیده نه ده، کوم شی چې ناروا دی هغه ناروا دی، کوم شی چې صحیح دی هغه صحیح دی. ښکاره خبره ده. کوشش په دې باندې وکړئ.